سورة الانشقاق ترتیب عثمانی سلور اتیم نمبر سورت تے او ترتیب نزولی چی دے دری اتیم نمبر سورت تے نازل دے رست دے سورة الانفطار نا کلمات دے سورت چی دے یوسلو نهدی حروف دے سورت چی دے وسو دیشتی بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء کلچ اسمان انشقت مانا چی سریشی پسبانی پنزول دا ملائکو یا پہیبت درف پل سرام وأذنت او غوږ کیږدي د اسمان یعنی تابعدار شي لربها د پاره د خپل یعنی د پاره د حکم د خپل رب حکم ته غاړه کیږي وحقت معنا حق داد چې دا غاړه کیږي الله تبارک وتعالى ته د اسمان وحقت معنا حق داد چې غاړه کیږي الله تبارک وتعالى ته واذا الارض کله چې د ازمکه مدت معنا بوسیتت وګړولې شي خور کړې شي یا سویت برابر کړې شي دا کندې کپرې پکې برابر کړې شي والقط را وګرځي د ازمکه ما هغه سفیها چې په د ازمکه کې دي خزاني دي د مڼې دي دا ټول را وګرځي وتخلت او خالی شي د ازمکه دغه شي زونونه خزانونه د دینو مڼو وغیرہ واذنت غوږ کې د ازمکه یعنی تابعدار شي لربها د پاره د رب یعنی د پاره د حکم د رب غوږ کېږدي تابعدار شي نو جزاء مقدره ده کله چې اسمان سیری شي او د ازمکه وغړولې شي هغه سچې په ازمکه کې دا ټول وسترې شي مڼي وغیرہ خزانه نو جزاء مقدره ده په دغه وخت کې به لا يرى الانسان جزاء عمله خامخا به انسان ګوري جزاء د عمل خپل لره جزاء د عمل خپل لره وګوري یا ایها الانسان اے انسان الله وای انك یقینا تچی کادح من عامل عمل کون کې کادح من عامل عمل کون کې ضحاک سے وای عامل الى ربك طرف در خپل ته یعنی الى وقت وصولك الى ربك تر وقت د وصول ستا خپل لره یعنی تر سو پورې چې رب ته رسیږي ته تقادحي عمل کون کې قدحا معنا فعمل کولو سره فعمل کولو سره سو خیر عمل کې سو شر فملاقيه معنا اي ملاقي جزاء عملك خيرا كان او شرا تبا ملاقي کیدون کې ملاقات بکې جزاء د عمل خپل سره که خیر وي که شر وي ملاقات بکې فاما من بسر سکوتی چې ورکړې شو دتا کتابه عمل نامه د بیمینه په خلاص د باندې فسوف پزر دې چې يحاسب حساب به وکړې شي د سرا خلاص عمل نامه والا سرا حساب یسیرا آسان بلا مناقشه وينقلب بغرزيږي د الى اهله اهل قلر في الجنه په جنت کې حروتا وغیرہ دے به خوش مسرورا خوشاله به وګرځيږي و اما من هر چا څوک دی اوتیا چې ورکړې شو دته کتاب او عمل نامه ده وراء ظهره رست د شاړخنا مجاهد سے وای د چاته چې رست ورکړي د لاس به شاړختوي شوی وي د بدبخت انسان و اما من هر چا څوک دی اوتیا چې ورکړې شو دته کتاب او عمل نامه ده وراء ظهره رست د ظهره رست د شاړخنا رب کریم فرمائے فسوف پزر دے چی یدعو مانا ینادی چغی بوہی ثبورا مانا حلاکن د حلاکت چغی بوہی واثبورا حلاکت زما دغسی چغی بوہی ویسلاو داخل بکڑی شدیم سعیرا اور د جهنم تا اور بلکڑی شوی دا وجدا دا پس وجبا نبد داخل شدی جهنم تا انه لانه د پراچو ده کانو ده فی اهله پال بلکې په دنیا کې مسرورا خوشاله په کفر باندې انه یقینا شاندار ظن دې ګمان کولو الله يحور دا چې وبنګرځيږي رب پلته د پاره د حساب الله يحور معنا الله يرجع دا چې وبنګرځيږي رب پلته د پاره د حساب دا ګمان کولو رب کریم جواب کې بلا بلا يرجعو بلکې ګرځيږي به حساب تا
ان ربه یقینا رب ددم کان دے به پدے باندې بصیرا بنا. فلا اقسم لام زائد دے اقسم قسم کوم ز بالشفق په شفق حمرت ویل کی جمهور علما ویا د ماسختن سور علیکم چې د ماخام ټیم په ختميږي ماسختن شروع کیږي د ته شفق ویل کیږي او امام ابو حنیفه رحم الله بیاض بعد الحمرت ویل کیږي بالشفق یعنی قسم کوم ز په سپینواله باندې بعد الحمرت رست د سور والینا امام ابو حنیفه فسب او جمهور علما وای چې سوروالی ته ویل کی کوم چې د ماخام ټیم په ختميږي او ماسختن شروع کیږي واللیل قسم دی پشپ باندې و ما په سبانه وسق من جمع چې جمع کوي غیلره د شپه دواب شو وغیرہ د ورځې منتشر دا دواب مرغان شو وغیرہ د شپې جمله ټول سره جمع نو ما وسق و جمع چې جمع کوي هغه چې جمع کوي غیلره د شپه والقمر یو قسم دی په قمر سپوږمۍ باندې اذا اتسق پاغه وخت چې پورش بدر تنه جوړ شي سوار لسمش سپوږمۍ چې ورته ویا نو جواب قسم څه شه د قسمونو جواب دا دی لترکبن خامخاب سورش یعنی خامخاب اور سیږي تاسو طبقا عن طبق یو حالنا بل حالتا یو حالنا بل حالتا یعنی درجه په درجه حتی کی وصول بم الى الله الله تبا ورزیا مړه بشي برزخ بشي برزخ نه بعد محشر بشي وصول الى الله بوشي نو لا ترکبن خامخ بورسیږي تاسو طبقا عن طبق یو حالنا بل حالته درجه په درجه فما لهم سچل د دې کافرانو لرم لا یؤمنون چې ایمان نه وروړي سره د دې سختو خبر اوریدونه بیا ایمان نه وروړي واذا قرئ کله چې ولستل شي په دې باندې القرآن او قران کریم لرا شکایت ته لا يسجدون دي سجده نه کوي نو چې دا کافران سجده نه کوي اے مؤمنانو په تاسو باندې سجده لازم شو نو سجده لازم ده دلته سجده وکیا بل الذين بل کیا کسان کفرو چې کفر کړي دي یکذبون نسبت د درو کې قران کریم لرا والله الله تبارک وتعالى عالم علم لري بما پس يعون منا یکتمون چې پټي دا کافران په زړونو خپلو کې کفر د دشمنی دا چې تاسو دشمنی کوي فبشرهم پزره ورکدی لرا بعذاب عذاب سرالی من دا داسې زیره ده لکه چاته چوي فلان کیا زوی د التما او وشتل شوی پروت دی ورشه پوشي یا فلان کی ته زیره مې در باندې غزوی دی فعل شو دا داسې زیره ده کافرانو ته فبشرهم پزره ورکدی لرا بعذاب عذاب سرام علیم دردناک الا الذين مگر کسان مگر دا مستثنا دي د پر عذاب علیم نشتا امنو چې ایمان راوړل دي او عامل الصالحات او نیک عملونه کړی دي لهم دي د پر اجر دي غیر ممنون بغیر د امتحانا غیر مقطوع چې نه بقطع کیږي چې نه بخلاصيږي اجر د دي